چې کله د اسماعیل علیه السلام نکاح وشو اور ځان ته کور جوړ کو ابدیو کا یو ځای کې پتی کېدو باندې شو نو ابراهیم علیه السلام د ډېرې مودې نه پس د خپل بچی اسماعیل علیه السلام ملاقات ته راغلو دروازې باندې ناکینګ وکړو اسماعیل علیه السلام کور کې نو کور ولې راغله یعنی د اسماعیل علیه السلام کور ولا د ابراهیم علیه السلام انګور او چراله نی سلام وکړو نی خبرې اترې وکړي ورته سو کې څه غواړي بابا ابراهیم علیه السلام دی وخت د ګیره مبارکه سپینه شي و ورته اسماعیل علیه السلام کور کې شته وای نه غسه کار پسې تل نه نشته دی وای کور کې زندگی څنګه تیریږي د خزي ورته الفاظ دا استعمال کو ډېر غریبی دا فاقه سہولت نشته اسانتیا نشته خوراک صحیح پټیم نه ملويږي ډېر تکلیف کیو وای خدای یو کار وکا چې کله اسماعیل علیه السلام راشي هغه ته وای چې یو بابا سپینګیره راغلیو اور دی ویلو چې دا کور ولا چوکټ بدل کا بس صرف ورته دا وای اسماعیل علیه السلام چې کله ماخام ټیم کې کور ته رالو کور ولا ورته چې یو بابا راغلیو ستا تاسو یو کو ته کور کې وینا وی سی ویلې دي خپل کیسه ورته ونه کړ چې ما ورته ویلې چې کور کې تکلیف ته خوراک نشته سکاګ نشته خو یو خبر وکړه چې دا کور چوکاټ ته کوک دی دا ترسته دا بدل کا وی تا ته پته شته غسو کو خځه ورته چې نه وی غا زما والد محترم ابراهیم علیه السلام وی دا دویمه خبره کړې دي نه خبره چې څه مطلب دی ډیر اوسنی خبره کړي وای څه مطلب دی ما ته دا پیغام میسج راکړی چې د خځې د طلاق ورکړه د ستا سره کور کې د پتی کېدو نه ده لہذا نه پسته د طلاق ته اجازه ته درته هغه خځې ته طلاق واچولو طلاق ورکو هغه خځه کور نه فارغ کړه اسماعیل علیه السلام بل رشتہ وکړه بل ځکه نکاح وکړه ابراهیم علیه السلام بیا ډېر مودې نه پس کور ته راغلو دروازې باندې ناکینګ وکړو چې ښځه روته السلام علیکم سلام یې وکړو ورته بابا وایه څه د پکار دی وی بچی ته پوس ته راغلی دلته دې کور کې زما زوی اسماعیل پتی کېږي ورته او اسماعیل علیه السلام زما خاوند دی ډېر زیات اصرار یې وکړو چې د غرمې ټیم دی روټۍ ټیم دی راځه ما سره کور کې روټۍ وکړئ نه روټۍ نه خورم سوالونه نه دی کو شوی کم اس یا اوغ باندې راغلی هغې باندې ناستې دا خبرې اترې کي ورته نه ما سره به روټۍ خورې د روټۍ ټیم دی خاکنی اوبر سره وسکا ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې نه هیڅ نه کوم وی اسماعیل علیه السلام کور کې شته وی نشته خاوي چې مخام کور ته راشي دا ورته وای چې د کور چوکټ ته ډیر سیده دی نیغ دی خیال کو چې دا د نمات نشي دا پرېګ نه دی دا څه نقصان دی ته نه رسید دی حفاظت وکا ابراهیم علیه السلام سوالینه نه دی رکو شوی خدا ورته چې دا بابا د شام نه راغلی دی اسماعیل علیه السلام شپې کور ته راغلو کور ولا ورته نن یو بابا راغلی او ستا تاسو وو وی تا ورته سو ویلو یې مور دوی چې هغه کور کې نشته وی به دا نه څه تاسو کو ایمان دا تاسو کو چې کور کې زندگی څنګه تیریږي وی مور دوی چې الحمدلله الله کرم دی انعامات احسانات الله ډیر سره کړي موږ د دې شیزونو قابلو خو ډیر سره کړي ولې چې کله یو خزه د پیغمبر نکاح کې راشي به داسمتي ډیر دی که خوراک نه وي نه دوي سکاک نه وي نه دوي لباس نه وي نه دوي سہولت نه وي هیڅ خبره نه ده خو د پیغمبر نکاح کې راتله د ډیر لوی خبره ده قیامت ورسې به دا په دین باندې پسې چې دا د پیغمبر خزه ده دا سلوی اعظم دا وړه د درجه ده دا سوړه مرتبه ده وی به د تاسو ویلو وی دې خبرې راته دریم بیا راته و فرمایلو چې دا کم د کور چوکټ ته هغه د دوی چې دا ډیر نیغ دی ډیر خده ډیر بهتر دی سیده دی د دې حفاظت کوا وی مبارک شه خزه ته د پدشتا دا چې بابا کم رغله د ابراهیم علیه السلام زما والد محترم وو او د چوکټ نیغوالی او د حفاظت کم پیغام یې راکړي دې مطلب دا چې دا خزه ځان سره نکاح کې وسته دې ته نقصان ونه رسی او دا د پر مبارکي پیغام دی ته به مرګ ساته پر زما سره نکاح کې وي ان شاء الله دا د ابراهیم علیه السلام د بچی د اسماعیل علیه السلام کور ولا دا حل دی چې کله نه شکر والا پاک دان غوښتل شي ونه شکر خزه د پیغمبر په نکاح کې پادشي غیر فارغه کا بل انتظام ورته